لکه د سليمان عليه السلام دلته په دې کابل کې پولې خشتي وته ها هغه جمعات ها چې اوس جمعات ته په دې باندې د سليمان عليه السلام جاز ودرېده په دې کابل کې په شپه هغه جمعات کې مامونز کړي په شپه پولې خشتي وته نو دلته کې دا د دریاب په غاړه باندې دا خارو ها دته اله هم وي الوت ته وي الات ته وي مختلف نمونه اذ يعدونا باغ وخت چې دی به تجاوز کولو په سبت په ښکار د خالقي دغه زمانه پیغمبر څوک دی داوود علیه السلام ها دته حکم کړو چې تاسو به د خالد ورځ ښکار نه کوئ نور ورځ کوي خود د خالد ورځ ښکار نه کوئ استعتیم پاوه کې چراتل بدی تاحی تانو میان د دی یوم سبتهم پورز د خالق د الله امتحانو د خالق پورز به میان دوبو سر لگا ها اپ نور ورځ کې بدن ندن ګرځید راتل بدا میان پورز د خالق باندې شرعا خکارا و یوم لا یثبتون پکم ورځ باندې چې خالق بنو لا تاتیهم میان بن راتل کذالکم دارنګ نبلو مونږ امتحان کو په دې باندې بما كانوا يفسقون په سبب د دې چې دینا فرمانو و اذ قالت امه منهم یو باغ یاد کاغه وخت ویل یو امت دینا یو ډلې ته دینا لمتعذون قوم دې درې ډلې شو یو هغه ښکاریانو چې هغه بخکار ها ښکار به څنګه کاو دغه میان به د خالد ورځ چرالو دې ویره نیسوي نه ها اځ په ډندونو کې به رايصاب دا د دریاب نه به چې کوم نړۍ غونډه کې لخته وېستو کنه آلته به حوض جوړ کو ها امیان به پاغي کې جمع کړ بیا د اتوار په ورځ به نشل هغه نور وتوي شیخان تبلیغیان ورته ګورای داخلي مکوي دا حرام کار دی ها دا ناروا مکوي د اتوار په ورځ باندې میان نشي خدا د ډندونو داخلي مکو ها او هغه درېمه ډله چې پکې وکنه هغه به ویرا دا د دې سلونه خراب شوی دي دې تاړو نصيحت نه دی پکې خو شي به ها ناغي به سره نصيحت نه دا درې ډلې شو یو مجرمان یو تبلیغیان ایو څو خاموشان پوښي به دغه یو ډله بچ شو چې څوک دي واعظان دغه یو ډله هغه نه خنجیران او شادوغان جوړ دا لکانو نه شادوغان او د بوډاګانو نه خنجیران ها او دغه بل ډله چې خاموشان کوم ها نه بعد مفسرین وی چې هغه هلاک شوی ها یا فرقه د ساکتینو هغه هلاک شوی دا د بعض مفسرین رائے ده لیکن د ابن عباس او د حضرت عکرمه دا غیر رائے ده چې نه دیني دي هلاک شوی ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او حضرت عکرمه هغه وی دین نه دی هلاک شي ولی ها دی جرم نه لیکل نو څه ولی هلاک خیال کړه ندی بچ شوی او بعض وی چې نه هلاک شوی دی اساکت من الحق س شیطان اخرس چې د حق بیان نه سړی چپ شي دام شیطان ها چالا شیطان دی شیطان اخرس الله پاک فرمایي وإذ قالت أمة منهم فهو كهو يو دليل دينا لما تعدون ولتاسو وعز كوي قوم أغا قوم تا الله مولكم شاء الله هلاكون كدي لرا أو معذبهم يا عذاب وركون كدي تعذاب شديد فعذاب ساخترا يا خبول نفس هلاكت وركي يا بفناكار عذاب باني عذاب چنانچه دا شادوغان و خنزران اتنا جوړ کړل دا ناکار عذاب ولي جړل بای جړل به او چغه به والے د نور خپلوانو په دې خپو کې برا غورځیدل خو شي او رسوا کېدل حالو ویل بدغه واعظانو بسوي معذرتن الى ربكم دا د پاره د عذر رب تاسو دا رب تاسو چې الله ته زمونږه مخ تازه شي ولعلهم يتقون خایږي چې دې پرهیزګار شي ولما نسو هر کله چې دې ير کو ما ها هغه نصيحت ذکرو به چې دې تر نصيحت کړي شو پاګه سره ان جن الذين بچکړم هغه کسان ينهون عن سوچ دي بمنع کوله د بدینا تبلیغیان بچ کړل واخذنا الذين ولسلمون په عذاب سره هغه کسان ظلمو چې دي ظلم کړو ها
ظلم په څه سره کړو په ښکار کولو سره بعذاب بئیس په عذاب سخت سره بما كانوا يفسقون فلما عتوا هر کله چې دې سرکش شو عما دې سرکشي وکړه عما دا احکامنا نوحانو چې دې منشو دا غنا قلنا لهم منغ اویل دیتا چاته دغه مجرمان کونو شیطاتو قرتتن خاچین شادوگان ذلیلا سشی شادوگان و استعذن ربک آیات که آغا وقت چه اعلانو کو ربستا لیبعثن علیهم اللہ براولیگی پا دی مجرمانو باندے الى یوم القیامت تروز در قیامت پورے اللہ تعالی اعلان عامو کو فبارد بنی اسرائیلو کی چې په دې باندې ځا عذاب مقرر کوما او دغه عذاب په دې باندې تر قیامت چلی من په دې باندې به مقرر کی الله تعالی من اغا خلق یسومهم چې دې بنی اسرائیل ته تکلیف ورکي سوء العذاب پناکار عذاب سره چنانچه دغه اعلان د الله تعالی عملی ګرځیدل دي څنګه اول په الله تعالی سليمان عليه السلام راوستو سو سليمان عليه السلام دوی چې کوم نه هلاک دا بنی اسرائیل بیا په الله تعالی دویم ځل څوک راوستو بخت نصر پر راوستل چې هغه د عراق بادشاہ او هغه يهوديان هلاک کړل بیت المقدس وسېزو جمعات وسېزو او خیال کرا لکه صداګانې وتور کړلې په دریم ځل باندې بیا نبی علیہ السلام الله تعالی راوست بنو قریظه بنو نذیر او قینقاع او څوک خیبر والا ټول سکرل نست نابود کړل لاول الحشر یو حشر حشر ستوکو خیبر توکو بل حشر شام توکو دریم معذب سوکو دریم معذب ولا الله تعالی نبی علیہ السلام وګرځا او څلورم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې په شام باندې حمله وکړه خیال کړل ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ هغه گورنر او د شام يهوديان قتل کړل د شام يهوديان سکړل قتل کړل خیال کړل بخت نصر هغه بادشاہ چې د شعیع علیه السلام قتل کړو خیال کړل کنه شعیع او دا شعیع علیه السلام چې د یحیی علیه السلام تو سلام نه سلور سو کال مخکې شعیع هم یو پیغمبر تل شو فخلف من بعدهم وقطعناهم امنغا ان ربك سريع العقاب رب تیز عذاب ورکون کې دی او انه لغفور رحیم تیز عذاب ورکون کې دی مجرمان ہوتا غفور رحیم دې د پاره د ایمان وقطعناهم في الارض امما امنګ تقسیم کړه د بنی اسرائیل پزماګه کې امما په امتونو سره بنی اسرائیل موږ پس کې په دنیا کې تقسیم کړه منهم الصالحون بعض پدې کې صالحان شو ومنهم دون ذلك بعض پدې کې فاسقان شو بعض په دنیا ته موږ تقسیم کړل ګوره سال ته په کینیډا کې پاتې شو سو چین طلاق سو انډونیشیا طلاق سو ملیشیا طلاق سو پاکستان طلاق سو هندوستان طلاق پوه شئ په دنیا کې څه شو تقسیم شو بعضی په ایمان مشرب شو بعضی په خپل کفر پاتې شو پوه شئ ومنهم دون ذلك وبلوناهم ازمایش کو پدی باندې بالحسنات په خوشالو سره او سیئات په تکلیفونو سره مونږ پدی باندې سختۍ امراوست دي لعلهم يرجعون خایږي چې دی واپس شیخ په د شرک نه فخلف من بعدهم خلیفگان شروع سدینا خلف ناکار خلیفگان د دې بنی اسرائیل او د دې اهل کتابو یا د يهوديانو دا چې بچی پیدا شو ورثل کتابه چې وارثین د کتاب شو وارثین د څه شو د تورات یاخذون عمل سو یاخذون عرضات لدنا ذبا اغسلوا سامانونه د دنیا پیسې به اغستلې او ويقولون او بیا به ویل تحریف به کاو آیاتونه به بدلول او قسم ګناهونه به کول
د دنیا د پاره او چا بوته لکه ته مولانا سے به دا ټول دا کار کې هغه بسوي هغه به سيغفر لنا نظر د چې بخشش شي ول الله تعالی غفور رحیم نه لیسو کوشش وإياتهم عرض مثلو کرا بغدی تسامان مثلو په مثل داغه باندې یا خذو بیا بیا غستلو اول به استخبار کو چې کله رشوتونه او سودونه او خراب زريعي به بیا مخیل را بیا بیا غست علم یؤخذ علیهم آیا نو غستل شوی د دینه میثاق الكتاب محکم وعده د کتاب آیا د دینه وعده نو غستل شوی الله يقول على الله چدي بنوي په الله تعالی باندې الا الحق مگر حق خبره ودرسو دی به تدریس کولو ما دا آیاتونو په چې په تورات کې دي هغه آیاتونو تدریس په امکاوخه په مدینه منوره کې د دې مدرسه واغې ته بیت المدرس به وته څه به وته بیت المدرس ولا دار الاخره خیر خامخا وطن د اخرت ډیر بهتر دی للذین یتقون د پاره د متقین د دنیا دا سامانونه څه دي دا کهتر دي اپلا تعقلون آیات سوچ نه لري اے اهل کتابو اے اهل کتاب والذین یمسکون بالکتاب او کسان چاغا تمسک کوي بالکتاب په کتاب باندې دا خود اهل کتاب مذمت الله ذکر کو ادا او صفت د چا صفت چې کوم دینو د مؤمنینو الله ذکر کوي چې هغه تمسک کوي په کتاب الله باندې واقاموا الصلاه قائم کوي منزل را وان لا نضيع اجر المحسن الله فرمای دغه متمسکینو د پاره امونږه اجر نه ضایع کوي لا نضيع اجر المؤمنین مسلمین مونږ نه ضایع کو اجر د صالحانو واذ نتقنا الجبل فوقهم یاد کوي هغه وخت چې مونږه پورته کا غرد کوه تور لرا د دې مذمت د اهل کتاب هغه قباحت بیانې چې کله آسماني کتاب نازل شو چې هغه تورات ته او پاګه کې دغه حکمونه چې د مخ کې ذکر شو دی به مونږه نه من کوشش وکړو نو الله فرمایي چې ما په غر لا پاسه راوچت کو کانه ذلتن تابوی چې دا صاحبان دي دا چې پیراټیټ شو چې تابوی چې دا په د پاسه څو دا په د پاسه چې کوم نه واکي صاحبان پیرا وظنوا دی ګمان کو انه واقع بهم چې دا غر را پریوتون کې دې په دې باندې حضور ته ویل شو قبول کای ما احکام آتیناکم چې موږ درکړي تاسو ته به قوت په قوت عمل سره په قوت عمل سره قبول واذکروا یاد کای ما احکام په دې تورات کې دي لعلکم تتقون خیږي چې تاسو پرهیزګار شئ د دین الله تعالی وعده واغستره په کوه تور سره اورک دی باندې یو سوال پیدا کیږي چې الله تعالی فرمایي لا اکراه فی الدین بیا په دې باندې دا جبر ولې وشو چې غیر په تاسو را سور د دې جواب دا دی چې لا اکراه فی الدین د چا د پاره دی د عام کفارو د پاره دی حدیثو دی مرتدین دی سو د مرتد د پاره سزا شته کني شته هغه څه دی قتل کوشش وکړه دی مرتدین او ابو بکر رازی رحمت الله علیه وی چې کله دی تورات نه انکار وکړ دا تورات نه چې کوم دین او د تورات تختې نازل شول او دې ته نه انکار وکړ کوشش وکړه وی دغه تختې چې کوم وی دی دغه تختې چې کله ځمکه باندې وی کې خودلې شولې خیال کړه د ځمکې ونه او د غره ونه هغه ټولې په سجده باندې پریوته کوشي ا يهوديان هغه هم چې دا تختې ولیدل نه په ځمکه باندې پریوته په سجده باندې کوشي به کوړو کې او کغټو هغه ټول په سجده باندې په دې تختو لیدل سره چې کم نه پریوته صدق الله العظیم په دې باندې
دمو استاذ شو يقول شو يقول شو هذا دمو الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير.